الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستانو زمانگا د نن درس عنوان او خلاصه چې دا هغه د هیومنزم د فلسفي شاخونه تاسو ته بیانو. په پرونی درس کې تاسو ته د سیکولریزم وضاحت وشو چې سیکولریزم کومه نظریه ده او د سیکولریزم نظریه بنیاد څه شی دی. بیا تاسو ته د دې خبرې هم وضاحت وشو چې زمون علماء دیوبند باندې دا اعتراض کیږي چې تاسو د سیکولریزم نظریه خلاف یا خو تاسو مشران چې په هندستان کې دی هغه د دې نظریه لپاره ولې منډه ترلې وخی. نو داغه جوابات موږ څلور پنځه کړیو. پرونی درس کې کوم مرګري بیا اورم نو هغه ته رجوع کې ان شاء الله کې موږ مکمل په تفصیل سره وضاحت کړو. دا شانته کې زبنګا چې نن درس دی نو هغه به دویم نمبر کې کوم دی نو دا د لیبرالزم فلسفه ده. د هیومنزم دا فلسفه چې دا سیاسی او عوامي نظریه ده. د دې بنیاد د مغربي تصور ازادۍ دی او دا په انفرادیت پرستی باندې مبني ده. لیبرالزم ته باقاعده تور باندې د فلسفي شکل چې ورکړی دی دا جان لاک ورکړی دی. جان لاک په نوم باندې دا 1602 کې پیدا شوی، عیسوي کال کې پیدا شوی دی. د لیبرالزم ابتدا هم دغه د نشاط ثانیه نشوي ده. د 15مې صدۍ نه چې کله دوی رابیداره کېدل شروع شو دا نظریه هم پیدا شوه، د ازادۍ دا نظریه. د مغرب چې څونه فلسفي دي دوی مذهب ته نقصان رسولی دی، یو پکې د لیبرالزم هم ده، ډېر زیات نقصان رسولی دی. د لیبرال مطلب دی آزاد خیاله، روشن خیاله. نو دوی بیا دوی څه لکه مذهب مني. دوی چې دي پر مثال د دې فلسفي درې بنیادی اصول ذکر کړي دي، نورم بیا ذکر کړي دي علماء کرامو. یو کتاب دی تعارف تهذیب مغرب په نوم باندې، دا پی ډی اف کې شته، زه به الله ضرور لیکم. زه کوشش کوم چې اصل کتاب هم پیدا کړم. د کراچۍ یو عالم دی محمد احمد صاحب په نوم باندې یو بهترین کتاب لیکلی دی، تحقیقي کتاب لیکلی دی. هغه د دې نظریې درې اصول بیان کړي دي. د دې یو ازادي ده، دویم مساوات او دریم ترقی ده. او بیا هغه دا وضاحت کړی چې د ترقی بنیاد دا رینه ډیکارټ یې خو ډیکارټ په نوم باندې یو فلسفي تیر شوی. هغې وروسته د تجربت پسند او اقلیت پسندو کې د هغې خبره را روانه ده. د لیبرالزم مقابله کې یو بل اصطلاح استعمالیږي، قدامت پسند. څه تاسو به دا اورېدلي وي، دا هلکه وایي دا قدامت پسند دي. قدامت پسند څه ته وایي؟ خپل زړه طریقه باندې عمل کولو ته وایي. دغه شانته کې پخواني طریقه منل، پخواني رسم و رواج، مذهب منل، نو دې ته قدامت پسند وایي. یو خوا دوی وایي چې موږ لیبرال یو. د لیبرال نه چې اخوا څونه لکه مذاهب دي، که هغه مذاهب سماوي دي که غیر سماوي دي، هغې ته دوی قدامت پسند وایي. دوی وایي یاره زموږ خپله خوښه ده، بس موږ له د چا اختیار نشته دی او زمونږه خپله مرضي ده. موږ باندې ما فوق الفطرت داسې هستي نشته چې هغه زمونږ نه تپوس وکړي. بیا په دې فلسفه کې چې دی ازادي مهم څیز دی، نو دوی بیا د ازادي په دوه قسمه باندې تقسیم کړې ده. یو انسان ته ازادي حاصله ده، انفرادي ازادي، او بل اجتماعي ازادي. په انفرادي ازادۍ کې دا خود مختار دی، که دا په مذهب عمل کوي هم د خوښه ده، او که په مذهب عمل نه کوي هم د خوښه ده. او اجتماعي ازادي د له حاصله داسې ده چې دوی یو قانون پاس کړي. څه وکړي؟ یو قانون پاس کړي، نو هغه قانون باندې دوی بیا عمل کوي، بل چاته اختیار نشته چې دوی بیا اعتراض وکړي. دوی دا قوانین د خپل ځان لپاره جوړ کړي دي. د دوی په قانون که ته اعتراض کوې تا نه خفه کېږي، خو که ستا قانون رب العالمین جوړ کړی دی نو دوی دا نه برداشت کوي. نن د مسلمانانو دا قوانین دا اټل حقیقت دی، دا خو د قرآن د محکم کتاب په ذریعه باندې موږ ته را رسېدلي دي. دا خبرې دوی دا نه مني. دوی وایي
د اسلام دا سونه نظریات چې دي نو دوی سره دوی په ټکر کې دي. واحد د دې ټولو فلسفو مخالفت دا اسلام ولاړ دی د مقابل کې. نور یو فلسفه نور یو مذهب هم نه دی ولاړ، ټول څه شوی دي ختم شوی دی د دوی په مخ کې. نو د لیبرل خلکو دغه نظریه ده چې دا انسان څه دی آزاد دی، دا په خپل ژوند کې آزاد دی او د خپل اختیار دی. بیا دوی چې وی یو منفي ازادي ده یو مثبت ازادي ده. اب وروسته به په خپل باندې تاسو ته د الحاد نور درسونو کې منګه په تفصیل سره بیا روان یو او به تاسو ته وضاحت کوو. نو د لیبرلیزم دغه نظریه شو. دریم نمبر چې دا نو کیپیټالیزم ده. کیپیټالیزم څه ته وایي؟ کیپیټل یو غټ مارکیټ ته وایي چې مارکیټیزم پر مثال یعنی د تجارتي یو نظریه ده. دا د هیومنزم معاشي نظریه ده او دې ته سرمایه‌دارانه نظام وایي. څه سرمایه‌دارانه نظام د دې بنیاد چا یې خېده؟ نو د دې بنیاد بعضې د تاریخ نه معلومیږي چې ایډم سمیت په نوم باندې یو برطانوي فلسفي ماهر اقتصادیات او معاشیات هغه دا فلسفه ایجاد کړې ده. هغه تاریخ پیدایش دی نو 1723 دی. دا دغه نو دا کیپیټالیزم چې دی دا یو معاشي نظام دی چې په کوم کې تجارت او صنعت دا د ملکیت په ځای باندې د ملک د حکومت په ځای د عوامو په لاس کې وي. دې انسان ته اختیار دی چې په څه طریقه دا تجارت کوي، دا په خپل مال کې زیاتوالی وکړي، که هغه سود وي که قماربازي وي او که هر څه وي. دا او دا پرون ما دا یو کتاب مطالعه کو د دوی یو جاسوس تیر شوی دی همفری په نوم باندې د هغه د جاسوسي ټول دغه راوتو. هغه ویلي منګه سپین مسلمانان چې سپین کا 300 کال حکومت کړو وای موږ سپین نه چې دا مسلمانان شړلي وو د جواري او دغه په وجه باندې سود په وجه باندې او د شراب په وجه باندې. نن دوی دا نظام د سرمایه‌دارانه نظام چې دا لا په شوی دی دا د سود بنیاد دی. څه دی د سود بنیاد دی. ورځ په ورځ باندې غریب کیږي او مالدار ورځ په ورځ مالدار کیږي. دا د سرمایه‌دارانه نظام په کومو ملکونو کې نافذ دی؟ نو په پاکستان کې، په هندوستان کې، په امریکا کې، برطانیه، فرانس، اټلی وغیرہ ملکونو کې دا سرمایه‌دارانه نظام. د دې خلاف شمس الحق افغانی رحمهم الله یو کتاب لیکلی دی ځان له پیدا کوي. ما سره پی ډی اف کې شته زه به لرالېږم. سرمایه‌دارانه نظام اور اشتراکی نظام کا اسلام سے موازنه بهترین کتاب دی. ما ته ډیره مطالعه کړې ده. نو کتابي شکلونو کې دا کتابونه موږ ته ملاو شي ډیر بخي. خدا کتابونه ډیر په مشکله باندې ملاوي. نو دا کیپیټالیزم شو. مختصر دا تعریفات ز کوم په دې یو د درس ته نور تاسو بیا مطالعه سکوي. استاد ته پته ولګي چې دا کیپیټالیزم دا چې کوم پر سرمایه‌دارانه نظام دی د اصول څه دي د بنیاد څه دي باندې خلکو کتابونه چې لیکلي دي. نو تاسو په دې کې څه کوئ؟ تحقیق وکوي، مطالبه کوي چې تاسو ته په دې کې خامخا څه ذهن تراشي. اوس تاسو صرف د دې هغه اصطلاحاتو نه خبرېږئ. څلورم نمبر سوشلیزم او کمیونیزم. نو په کمیونیزم او سوشلیزم کې څه بنیادی فرق نشته دی. دا د یوې فلسفي 2 درجې دي. کتاب کې شته که نه؟ دا بعضې خبرې زه ذهنن کوم او بعضې خبرې چې کومې لیکلې شوي دي کتاب کې راځم. د دې فلسفې 2 درجې دي. مطلب د دواړو معنا دا ده چې پیداوار چې دی دا به قومي ملکیت به ګرځوي. څه کوي؟ پیداوار چې څومره کېږي ګوره څونه پر مثال فصلونه کېږي، څونه کارخانونه او دغه پیدا کېږي، قومي پیداوار دي. دا به څه کېږي؟ دا به د قوم وي، دا به د حکومت په لاس کوي. خو لیکن دومره پکې فرق سره چې دا کمونیزم دا سیاسي نظام دی او سوشلیزم دا معاشي نظام دی. نو سوشلیزم او کمونیزم دا د یوې فلسفي 2 درجې دي. د سوشلیزم ابتدا چې کړې ده دا کارلر مارکس کړې ده. چا؟ کارلر مارکس. دا یو فلسفي تیر شوی دی په 1818 کې. 1883 کې دا وفات شوی دی. دا جرمني کې پیدا شوی او دا د مذهب په لحاظ سره ملحد. نو دا فلسفه د کله ایجاد کړله؟ دا ګوره 1800 کې کیپیټالیزم مخکې ایجاد شوی و. دا دغه په مقابله کې راووتله. دا د یو بل په ضد کې دا فلسفې پیدا شوي دي او یو بل باندې اعتراضات کوي. خو دواړه چې دي انسانیت ته نقصان ورکوونکي دي. کله چې تاسو د دې مکمل مطالعه کوئ تاسو ته په خپله باندې پته لګي. او زموږ علماء کرام او وروسته په دې د کتاب کې موږ وضاحت کړی دی چې دې کم نقصانونه دي. نو هغه د ټولو وضاحت پکې شوی دی. نو سوشلیزم یو اقتصادي نظام دی. کوم پیداوار چې کیږي هغه د شخصي
ملکیت په ځای باندې حکومتي ملکیت ګرځوي خو د هر یو فرد حصہ پکې دومره تسلیموي څومره چې د ضرورت وي د کمونیزم حکومت بنیاد دا لیلن په 1917 کې پروس کی ہے تاسو ته خو ویلې شو کنه چې دا کمونیزم دا څه دی دا سیاسي نظام دی نو دا فلسفه په روس کې څه کړله ایجاد کړله د دې فلسفي په بنیاد باندې هلته چې څونه مذاهب هغه ټولې څه کړه ختم یې کړه هغه وخت کې چې څومره مسلمانانو او د غیر څومره غیر مذهبي چې ټول مذاهب ټولو باندې ګز راښکه د ټولې ختم کړو څه وکړه مادر پدر خاندان هر څه ختم کړو د مسلمانانو ټول کتابونه څه کړو سمندر ته لګاو ویل سوځول لکه مخکې ورځو کې تاسو ته ما یو خبر هم کړی وکړ تاسو په ذهن کې موږ وایو د قرآن حفاظت ذمہواری الله غوښتې ده که چېرې داسې یوه زمانه راشي چې د لیکلو د لوستلو زمانه موږ سره ختم شي وسایل موږ سره ختم شي څه وسایل ختم شي دا به د سینې نه بلې سینې ته محفوظ کېږي سینې نه بلې سینې ته به منتقل کېږي او محفوظ کېږي به پکې لکه یو دغه د دې وسطي ایشیایي ملکونو باندې کله چې دا نظریه پیش کړله قرآنونه هر څه ختم شو دومره سزا به یې ورکوله چې چا به ځان سره قرآن کور کې نشو ساتلی نو بیا به څه کېدل بیا به قاریان په داسې خپل هغه وخت کې چې هغوی به کوم هغه د خپل حفاظتي تدبیرونه به یې کول او په څه طریقه به چې دا قرآن خپلو کشرانو شاګردانو ته ښودو نو کتاب به نه صرف په یادو به یې زده کول او دا خبره چا کړې دا ذوالفقار صاحب حفظه الله په خپل کتاب کې هغه دا وضاحت کړی دی چې موږ ډېر داسې حافظان ولیدل چې د قرآن په ټکو خو نه پوهېدل الف لام میم نه چې قرآن به د مخې ته کو نه به شو ویلې خو کتاب ورته صورت شروع کړو هغه به د ټول قرآن ختمولو دومره یاد نو په دې فلسفې په بنیاد باندې ډېر ظلمونه شوي دي د کمونیزم د فلسفې په بنیاد دونه ظلمونه شوي دي چې ستا مړه ستا یو کاروبار وي حلال کاروبار وي او تا نه یار حکومت قبضه کړي او تا ته دونه درکوي چې فرض مثال او بیا حکومت پې عیاشۍ نه کوي لکه دلته فرض مثال تاسو خو پخپله سوچ وکړئ پخپله به چې دوی جلسو کې پاڅېدل بل به وشلو وایي دا ظلم دی دا بل ګران راځي دا ظلم دی اوس څنګه راځي ته سوچ وکړئ تاسو فرض مثال دغه چې دا هر څه بیا حکومت پخپله قبضه کې واخلي او بیا ستا نه هغه ستا جایز دغه والي نو دوی دومره ظلمونه د دې فلسفې په بنیاد شوي دي چې روس اوس پښیمانه ده چې دا فلسفه موږ ولې لاګو کړې وه نو دا هغه فرض مثال د سوشلیزم او د کمونیزم وضاحت دغه شانته کې 5 نمبر چې دی ایتیزم دی دا د هیومنیزم د فلسفې د تصور د فلسفې د هیومنیزم کې د الله رب العزت نه انکار کول دي دا مابعد الطبیعت یو شاخ دی کوم ته چې الحاد دهریت او لادینیت وایي دوی وایي الله رب العزت موجود نه دی دا د دهریت تا سلسله د قدیم زمانې نه را روانه ده سره قدیم زمانې نه روانه خو د دې او د هغې کې فرق څه دی دا به په خپل ځي تاسو ته بیانوم قدیم چې کومه دهریت و هغه انفرادي و څه و انفرادي ستا به یو اعتراض و بس تا ته به اعتراض جواب درکړو لکه امام صاحب چا یو دهري ته جواب ورکړو ګوره دا الزامي جواب امام صاحب همالته کړی و نقلي جواب یې ورته نه و کړی کتابونو دا عقلي ذکر کړی دی امام صاحب چې راغی دهري ورته وایي چې ولې لیټ رالې ته دومره یو امام الاعظم الفاظ زمونږ د امام صاحب دپاره غیر مقلدینو کتابونو کې هم موږ راجمع کړي دي لکه دوی وایي د ټولو نه لوی امام الاعظم نبی علیه السلام دی موږ وایو د امتي او د پیغمبر خو د سره دغه نه کېږي یار تاسو اخو د ټولې دنیا لکه د صحابه کرام منبع کرامو ته نشي رسېدی نو بیا به تابعي څنګه صحابي نشي کراس کولی په مرتبه کې نو به پیغمبر څه کراس کړي هغه جدا موضوع ده لکه دې دهري چې دا اعتراض وکړو چې ته څومره لوی امام الاعظم او ته لیټ رالی ورته ووایي زه رالم د سمندر غاړې ته د سیند غاړې ته رالم او کشتۍ نه وه یو ونه راپرېوته او بس هغه رش و بیا تې کشتۍ جوړه شو زه پکې کېناستم نو هغه وخندل چې والله وایي ته خو ته څنګه ته چالم کړی وایي په خپله باندې دا یو ونه راپرې کېږي او بیا تې کشتۍ جوړېږي او ته پکې کېنې نو هغه ورته وویلې چې دا یو ونه نه راپرې کېږي په خپله نو دا ډونه کائنات څنګه کېږي نو دلته هغه دلیل الزامي سره څه کو هغه خصم خاموش کو هغه نه پس هغه به بل دغه نه دی کړی اعتراض نه دی کړی نو دا موږ چې ویلې که نه چې کله تاسو فرض مثال دهریانو سره ملحدینو سره بحث مباحثه راشي چې تا ورته معقول جواب ورکړو څه وکړو
معقول او الزامي جواب دی ورکو نقل منی نه ها کله ته وای چې ماته د نقل نه مخاینو بیا خو تاسو نقل موجود دی کنه او نقل هم ثابت دی من خدا په ثبوت کې خبره کړې و چې ثبوت چې څنګه مشاهده حواس سره راځي دغه شان ته کې عقل سره ثابتېږي ساينس سره ثابتېږي نو داسې خبره صادق سره هم ثابتېږي چې خبره صادق وي او خلاف عقل نه وي خلاف عقل وضاحت اوس ګوره تاسو ته شوی دی سنا صدا اړو د پاره چې تاسو ذهن کې کینی ما ورا عقل څه ته وي خلاف عقل څه ته وي داسې دا کنه دا اسباب د علم سودي یو څه ثابت کیږي په سره نو دا د ایتیزم دا فلسفه چې دا نو پدې کې دا هم د هیومنزم یو شاخ دی بدلته دا وضاحت شوی دی وی هر یو ملحد او دهری دا هیومنست کې دی شي هر یو ملحد او دهری دا هیومنست کې دی شي البته هر یو هیومنست کمی دا ملحد نه وي لکه بعض هیومنست چې دغه دیست مطلب یعنی شک وي بعض متشکک وي حتی چې بعض هیومنست مذهبي هم دي لکه موجوده دور کې چې کوم د عیسایان دي دا کرسچن هیومنزم دي چې دي کرسچن هیومنزم دي دوی هم خپل مذهب خو مني ټول ملحدین خو نه دي کنه خو ټول واک او اختیار د چا په لاس کې دی د دې الحاد په لاس کې دی نور هغه هم مذهب مني دا اوس جو بایدن چې کوم دا صدر د امریکا حلف چتو په بایبل لاسي خو مذهب ته کنه دی خودلته هم لکه اوس هغه هم را بیدار شو د خلاف الکه هغه وی چې دا د دهریت دا فلسفه خو دا ډیره خطرناکه فلسفه ده چې دا ارزه خود به خود کیږي اوس چې د عیسایانو په دې باندې ویډیوګانې شوې دي یو ولک ته تاسو کې یو ولک نه ګاډ باندې الله باندې دوی نه منم نو منم بس بیا ورته وی خزه ټیک شو دغه د عقلي اعتراض پیو کی بیا ورته وی چې دا څه سیس جوړ شوی دا بچا جوړ کړی وی کنه به وی جوړ کړی دغه لپاره څوک منی پیدا کوونکی وی یاو انګریزي کې دا کوي ورسره مکالمه کې نو دا دونه کائنات چا جوړ کړی دی نو بس دی وخت هغه کم چې ملحدین دي د هرنغې کوم عمر لکانې بس به خاموش شي لکه اوس یورپ هم کوشش کوي خو هغه نه لار خطا ده اوس دا شی زمنګ تر منتقل کو زمنګ مسلمانانو اوس د علماء کرام ذمہواری د ډېر رحمه به دغه د ګوره چې ستا نسل څه کیږي ستا د نسل نظریه ختميږي لکه مونږ او داس کول دا خو به هلاکه دي ته مسلمان خو یې کنه دسه دا کنه ده په قران به د قران تلاوت او په قران به عمل هغه وخت کې چې ته خداو منې چې دا حقیقت دی چې ته په قران کې په شک کې پروت دی ته د خپل عقیده او نظریه په باره کې په شک کې پروت نو ته په دې باره کې به څه دغه وګی چې سره د موږ کوم نه کوم مستس ضرورت دی او به چې لاکم د مستشرقین او اعتراضات اوري د مستشرقین وایي چې ضروره مونږ نه راشه دونه د موږ په باره کې چې دا کوم اقوال دي او یا کوم چې پر مثال د مستشرقین په موږ باندې یو دروغ لګولې دی الزام لګولې دی نو هغه اعتراضات ته یو قتل زه یقینا درته ما چې یو خو زموږ استاد مدرسې طالبان دي چې زموږ عقیده نه خرابېږي الحمدلله خو یو د دې زموږ د عوامو او خاص کر زموږ لګ ډېر چې دا دنیوي تعلیم ورسره یو دینی تعلیم ورسره نه دا ډایرکټ په شک کې پریوزي هله کوي چې دا کوم مذهب دی موږ وایو چې دا حق مذهب دی ورته کې دام لیکلی دی کې دام لیکلی او ورته چا لیکلی وي او ورته دې مستشرقین راجمع کړي وي وګورو اسلام دام کړي دی اسلام دام کړي اسلام دام کړي نو دا غ ذهن کې دا خبرې کینی نو چې دا د 14 کال ولس کال عمر نه ذهن کې دا خبرې کینی نو هغه به دوباره راوړل د اسلام طرف ته نو به دا ډیر دغه نو دا بعضی بدی کې دا اوس عیسایان هم دا کوشش کوي پر مثال چې د دهریت مقابله وکړي خو هغه نه مقابله اوس خراب ده دغه شانته کې دهری او ملحد د ملحد خپل رسته مکمل بابونه دی بر روان دي دلته مختصر وضاحت من کړی دی دهری او ملحد هغه انسان ته وایي کوم چې د الله تعالی نه منکر وي او نه د الله تعالی د صفاتو قائل وي دا خلک عموما د ماده په اړه کې دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده څه ده او د دوی دا نظریه هم ده چې ماده څه ده ازلی او ابدی ده دا خبرې دي کې نشته کتاب کې هغه دا روسته مهاراج نقل کړی دي د دوی وای د دې ژوندۍ نه روسته بل یو ژوندۍ هم نشته څه نشته د دې ژوندۍ نه روسته بل یو ژوندۍ هم نشته دوی وای چې بس هر څه بس په خپل باندې اتوماتیکلی کیږي دوی د معقولات قائل نه دي بلکې دوی د محسوسات قائل دي چې یو سیس د مسح کول شي یو سیس د مشاهده کول شي بس دوی مقدمه منو نو دغه شانته کې د دوی دا نظریه ده دغه بل پک یو د ډیزم دا ډیزم څه ته وای دا یو فلسفه ده دا چې کله لګ ډیر سړی ساينس وای ایو کس یو پوسټ کړو ډیر خسته پوسټ کړو ما وکړو وای دا لګ ساينس متا په شک کې واچوي هو که پورا لګ ډیر د ساينس نه خبر شو د مذهب نه خبر وي وای دا بس عقیده محکمه او مضبوطه کی
دا ډیزم والا خلک دا ساينس د تجربه په بنیاد باندې د الله نه انکار کوي د ساينس تجربات کوي وګوره دلته خدا ثابت دي دا ثابت دا چا پیدا کړی دی یار ټیک شو خطا ته پته ولګي چې بھائی د ازمکه دوه قسمه گردش کوي تا ته پته ولګي چې دا سمندر وبو دا خو یو نظریه ته پیش کوي حقیقت کې خدا نه ده کې دې شي ساينس ترقیو کې دا نظریه غلطه ثابت کیږي لکه دا د بیگ بینګ نظریه چې وایي چې ماده نار څخه پیدا شو ګوره د قدیم زمانه نه والا د قدیم قبل مسیح زمانه نه روانه تر 1929 پورې دا د قدیم د ماده نظریه چلیدله فیثاغورس افلاطون سقراط چې سونه تیر شوی دی ماده قدیم ګڼله ها ماده قدیم ګڼله اوس 1929 کې نظریه بدله شوې ماده قدیم نه ده ماده حادث ضروره ماده نار څخه پیدا شو اوس دا نظریه ده د دې نظریه په مقابله کې اوس نور نظریه هم روانې دي کار پکې کیږي ساينس په تجربه کوي او دا نظریه هم د دوی وی دا تاریک ماده ورته وي دا وی دا نظریه خو ټیک ده د بیگ بینګ سره خو په 15% په کائنات کې دا توره ماده موجود ده تاریک دغه ورته وي ماده ورته وي دا غزان له موجوده په خپل کتاب کې په خپل ځکه بتاو سره راځي نو دا نظریه پر مثال د ساينس په بنیاد باندې پر مثال دوی څه کوي د الله رب العزت نه انکار کوي نو ساينس خو یار د علم یو شاخ دی نو په کار دی چې ته د ساينس په ذریعہ سره ته سوچو کې چې دا پیدا کړی چا دي دا خو اتوماتیکلی کېدای نه چې یار چې دا هر خود به خود پیدا شي د د لپاره د څوک کنټرول کوونکی نه وي دا هر څه خود به خود چلیږي زمکه مشته سپوږمۍ مشته انورم مشته کې شاګانې مشته لپاره بونه سي اریم دی اورونه د خالق دی نه او په دې کې دی توازن موجود دی دا کېدای شي یار دا خو د سره عقل هم نه مني زما په خبرو پوهیږي دغه شان د کې وم نمبر چې د نورسلنزم یعنی عقل پرستی ده دا د هیومنزم د تصور د علم دی د دې د وی د انسان د ټولو علومو بنیاد داسې شی د عقل دی عقلیت پسندیده یو تحریک دی د کوم ابتدا چې په 19مه صدۍ کې شوی دا تحریک هم د 19مه صدۍ نه شروع شوی او د دې فلسفي مشر هم ډیکارت دی دا بعضی هغه یو مولوی صاحب هم دا وضاحت کړو چې دا د فلسفي د ازادۍ دا هم دې سړي شروع کړو او دې سره بل یو هم د دې نظریت والا او د عقل پسند چې دوی هر څه په خپل باندې کېږي دوی وایي زه سوچ کوم ډیکارت وایي زه سوچ کوم ځکه زه موجود یم دوی وایي هر څه په عقل باندې دي دوی نعوذ بالله دا ډیکارت یو وای دا مذهبي شخصیت خود دا مذهب په خپل عقل الکوي ست سړی نه لار خطا شو مذهب باندې ولکه دا موږ ته مذهب خو په نقل لذي د په دا کوشش کوي چې دا مذهب د عقل ته دغه کی راوړی خو هغه چې دا په خپل باندې ناکام شو چې اخره کې سړی نه کار خراب شو دغه شانته کې د نظریه والا عقل پسند کې نیوټن هم تیر شوی دی دا هم یو مشهور دغه تیر شوی دی په نیوټن باندې دونه اعتراضات زموږ علماء کرامو کړی دي دغه شانته کې نو په ابتدا کې چې کله 19مه صدۍ کې د عقلیت پسندي او تجربه پسندي شروع شو دوی خو آزاد شو کنه هر سړی سوچ کوو تا دلته خپل ریسرچ شروع کو هغه ته شروع هر سړی به سوچ او فکر کو نو په دې کې دوه مکاتب پیدا شو وروسته کتاب کې موږ دا لیکلي دي یو پکې عقلیت پسندو څه شو عقلیت پسندو لکه ډیکارت پکیو دغه شانته کې کانټ پکیو دا نور پکیو نیوټن پکیو دا خلک پکیو او دوه مډاله چې وغه تجربات پسند ورسته روان دي تجربات پسند څه ته وي لکه دې کې جان لاکو جارج برکلیو ډیوډ هومو دا ډیوډ هوم بارک راځي چې دا د هیومنزم فلسفه دې سړي ایجاد کړی دا هوم پکې راځي ډیوډ هوم دا ما یو کوم کتو یو کتاب کې هم کتو چې دا د هیومنزم فلسفه دې سړي ایجاد کړو دا هم په تجربات پسندو کیو د دوی بنیادی اختلاف پس کې دی په عمل کې دی دوی وایي یاره دا انسان ته علم د څه نه ملاویږي دوی دې کې دا خپلو کې اختلاف لري ګوره دوی په دې فلسفه باندې ما سره یو کتاب دی یو انګریز لیکلی دی مسلمان یې کړی دی غټ کتاب دی دې کتاب کې موږ ډېر هضم کړی هغه کې به دې نظریه باندې یو بل خلاف به دوی چلیدل یو به یو نظریه پیش کړه د مقابل کې بوله بل نظریه د پیش کړله دوی به دا علم چې راځي د عقل نه راځي وه نه دوی انکار وکړو دوی سره چې خود ساخته مذهب خود ساخته انجیل د هغه نه انکار وکړو نو دوی څه شروع کړه نو دوی بیا تجربات شروع کړو وه نه محروم شو نو بیا ویل چې دا علم په څه سره راځي یوې نظریه والا ویل چې علم په تجربه سره راځي بلې ویل چې په عقل سره راځي دوانو ورما خپل عقل جنگول نو دغه شانته کې د دوی دا نظریه چې وا پر مثال په دې کې دغه شوله نو دا د تجربه پسندي چې دا نو د دې هم په وضاحت شو چې دا د هیومنزم هم شاخ دی دغه شانته کې د فرانسس بیکن په نوم باندې یو شخص ته دی فرانسس بیکن دا په برتانیا کې او دا د تجربات اول فلسفي و د تجربات کول او خو دا دغه چې عقلیاتو کې
ډیکارډ کار کولو د نظریه ده چې ټول علوم فني او تجربه سره حاصلېږي او دغه شانته کې به دا ډیوډ هوم چې نو دا په هغه زمانه کې پیدا شو په کوم وخت چې په یورپ کې د علم د نوعیت په باره کې اختلاف روانو نو دلته چې ډیکارډ د جدید فلسفې لپاره خپل کتاب جوړ کو ډیسکورس اف د میټ په نوم باندې کتاب ته ولیکلو نو په دې سره په یورپ کې عقلیت پسندي تحریک راوچت شو د دې رینی ډیکارډ په دغه سره دا یو تحریک پسندي دا دغه راووتو تحریک راوچت شو نو کله چې دا تحریک راوچت شو د دې په مقابله کې جان لاک دا راوچت شو دا چې راوچت د دې مقابله وکړو دی په تجربه سره دی چې علم په تجربه سره حاصلېږي دغه شان د کې به دا ډیوډ هم چې دا دریم تجربه پسند فلسفي دی دغه شان د کې په دې کې دا نه هم نمبر دغه چې دا فلسفه نو ماده پرستی ده څه ده ماده پرستی ده دا د هیومنزم د تصور د وجود په باره کې د ماده په باره کې دوی په ماده باندې ایمان لري څه کوي دوی په ماده باندې ایمان لري او دوی وایي د کائنات بنیاد د ماده ده په ماده باره کې مونږ ډېر ښه وضاحت په دې کتاب کې کړی دی به تاسو مطالعه وکړئ دوی خالق نه مني دوی دارته د ماده نه پیدا کیږي موږ مسلمانان ورته وایو چې د مادي اجسام د ماده نه پیدا شوي دي او د خالق کائنات پیدا کړی دا چا پیدا کړی دي خالق کائنات پیدا کړی اوس که یو ماده د بلې ماده نه پیدا شي مولوی صاحبانو دا الفاظ چې دي دا وروسته کتاب کې موجود دي بیا بل ځای وښیم تاسو هم کتاب مطالعه کوئ په دې کې زر ته مې دې کې ډېر مفید معلومات دي او تاسو ورته کتاب لګورئ چې کتاب ګورئ یقینا درته هم تاسو په ډېر فایده کیږي موږ مسلمانان ورته وایو دا مادي اجسام دا پیدا کړي چا دي دا خالق کائنات پیدا کړي دي اوس که یو ماده د بلې ماده نه پیدا شي بلې د بلې نه پیدا شي ته دور او تسلسل راغی نو د مادي وجود د بلې ماده نه پیدا شوی دا ماده الله پیدا کړي بغیر د ماده نه دې خبر تم خیال دی کنه دی په دې ماده باندې نورم اعتراضات من کړیو چې ماده کې عقل او ساينس هم وشي عقل هم پکې نشته شعور هم پکې نشته حیات هم پکې نشته په کائنات کې درې وړه موجود دي نور اعتراضات هم پدې کته ماده مؤثر وګڼي نو ماده کې خو سم نشته کته وای چې دا ماده دا مخلوق د ماده نه پیدا شو هغه ماده د چا نه پیدا واغه وي د بل نه پیدا واغه د بل نه پیدا واغه د بل نه خدا بیگ بینګ چې وشو بیگ بینګ چې وشو دا ماده پیدا شو ماده چا پیدا کړه نو خود به خود خو نه کیږي کنه ته خود به خود دی وشي په دې خبرو پوهیږئ نو موږ ورته وایو چې بای دا کې دی نشي لکه الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل مشتري سورة زمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله تعالی د هر شي پیدا کوونکی دی کدا ماده ده ماده پیدا کړه ماده نم و پیدا کړه ته یوې ماده نه بل پیدا شو بل نه بل پیدا غوړو دور او تسلسل دا روان یو نو موږ ورته وایو هر څه دغه شانته کې 13 نمبر چې تصوریت دی دی وی دی کې دا یو عجیب نظریه پیش کړی دی دوی دې باره کې دوی وی دا کم کائنات چې موجود دي دغه والا دي سوفسطائیه والا نظریه ده سوفسطائیه والا درې دي کنه لا ادریه او اندیه او عنادیه هغه وي موږ ته پته نه لګي چې دا هر څه دی او کنه دی موږ ته مفتي صاحب ویل دا ورته لړګي به پته لګي چې دا اوس ته سوځيږي او کنه سوځي ځکه اور بارکین دا وایي چې دا دی او کدا نه دی نو ته ور لړګي چې پته ولګي نو دوی دا وایي د کائنات چې دی کم دا د دوی مطلب دی وایي حقیقت انسان او کائنات دا غیر مادي دي حقیقت د انسان یو موږ موجود یو حقیقت د انسان چې دی دا غیر مادي دي دا نظریه د افلاطون و او جدید فلسفو کې دا نظریه د برکلی و هیګل و او اګسټاین په نوم باندې دا یو فلسفي تیر شوی دی دا درې څلور چې میات کو دا نور هم د دوی دا نظریه لرله دوی ویل د کائنات ټول سيزونه چې دا حقیقت نه دی بلکې وای دا د حقیقت یو تصور دی دا د حقیقت چې دوی وی حقيقي دنیا بل ځای کې ده حقيقي دنیا بل ځای کې ده د کوم چې د ادراک او د عقل او د غور او فکر سره معلومېدل شي دوی وਹੀ منینه دوی خو وਹੀ منینه نو دوی وای حقيقي دنیا به ته په څه معلومه عقل او شعور او په فهم او په ادراک سره به معلومه نو دغه شان ده کې یو لسم نمبر دا ختمو نه ده بس دا ختمو چې روز څه پکې نه کېنه تاسو خو سم نه ده تاسو دا کتاب بیان را لای ما په خپل لاس لیکلی دي دا جی دا تاسو به کتابونه را نقل کړئ تاسو
کتابونه والا خو چاپ کوي خو غرب ورکی کنه نه داسې خو تسلیمه سو پیری کړی د دې نمونه یادول سره ګوره اوس هغوی زمونږ څومره اصطلاحات زده کړي دي د ګوره یورپي مستشرقینو زمونږ ټول اصطلاحات زده کړي دا هم پرې چې کوم دا جاسوس دی د ویلې ما په قرآن پورې حاصل کو تو پر مثال په فقه باندې په حدیث باندې ما بدوي ته په د باندې بده عبدالوهاب نجدي باره کې دا کتاب زموږ څه تم راوړم چې مې دې خو د څه لیکل کړی دي عبدالوهاب نجدي او دا خو دومره خطرناک ما ته پته ده لکه چې مفتي صاحب ته دا وخم چې دې باره کې تاسو څه نظریه ده دا یو انګریز جاسوس نه دا جرمني دا کتاب شیر کړی دی دا د برتانیا جاسوس وسو د مسلمانانو زوال د دې خنزیر د لاس راغو دا به ګرځېدو د ځان نه مولا جوړ کول ترکی ته لاړو افندي رحمهم الله هغه وخت دا دغه شاګردي د کړی ده لکه یو مستند خبر هم د دروغ هم نه دی دا به جرمني شایع کو جرمني کې په انګریزي کې چې دا شایع شونه بیا زمونږ د عرب علماء کرامو دا شایع کو عربی ته بیا د عربو نه بیا د اردو ته اوس راوړېدلی دی اوس په پی ډي اف کې هم موجود دی او ما سره په کتابي شکل کې هم دی زه بیا درته راوړم